السلام علیکم ګرانو کتونکو مینوالو یارانو دوستانو او مسافر ورونو دلشاد حاکسار یو ځلی بیا تاسو ته د اورمر نیوز آفیشل د طرف نه مخاطب دی. دغه چینل چې کوم دی دغه ته دلشاد حاکسار واپس د هوست کردار ادا کولو دپاره راغو د ایډیټر او کیمرامین د حمزه صاحب په وینا سره او د مونږه پروډوسر چې کوم دی د هغوی په وینا سره او عتیق برقي چې کوم دی په دغه جرګې کې ډیر اهم کردار ادا کو. ورسره چې کوم دی زمونږه د محله بیخیلو احسان الله هغوی هم پکې کردار ادا کو. نو د مونږه ایډیټر او کیمرامین حمزه صاحب چې کوم دی او پروډوسر امجد صاحب چې کوم دی په دغه یوه خبره باندې زه د دې کسانو مشکور یم چې دوی دغه سوچ وکړو چې د دې چینل دپاره دوی د هوسټ دپاره پوسټ کړی و د کوربه دپاره او په هغې کې چې کوم دی دوی له خلکو سیویګانې هم راواستولې او تصویران هم راواستول، خپل ځان نه انټرویو به طور هغه هم ورته راواستول، وټساپ یې کل ورته چې یاره ما وګورئ ما له دغسې خبره کوم زه دغسې خبره کوم. خو دوی دغه ټایم کې دغه سوچ کړی دی چې دا چینل چې کوم دی دا مونږ سره دلشاد حاکسار شروع کړی دی او شهرت چې کوم دی هم زمونږ په دغه شریکه باندې دوی ته ملو شوی دی دغه چینل ته. بل اهمه خبره چې کومه ده هغه دا ده چې زمونږ کم کتونکي دي کم مینوال دي د هغوی مونږه یو جهان مننه او ډیر په درناوي او د زړه د کومې او د زړه د تل نه د هغوی مونږ شکریا ادا کوو چې بیا د دلشاد حاکسار غوندې یو عجز انسان ادنا کس زمونږ مینوال او کتونکي چې کوم دي هغوی مونږ خوښوي، زمونږ خبرې خوښوي، ټیم خوښوي، زمونږ دا چینل خوښوي او هغوی د دغه مینوال او دغه کتونکي چې کوم دي د هغوی په وساطت سره الله تعالی دې چینل له اورمر نیوز آفیشل چې کوم دی دې له الله تعالی دومره زر شهرت ورکو او دومره زر ول خدای پاک عزت ورکو، دومره زر د دې سبسکرایبر برابر شو او ویوز چې کوم دي هغه خو زما د حساب نه بار دي چې په یو ویډیو باندې 2.5 لاک دي. نو دا د کتونکو مینه ده او دا د اوریدونکو چې کوم دی د هغوی احسان دی چې هغوی مونږ سره په دغه چینل کې دقه مرسته وکړه او زمونږ خوښوالی چې کوم دی هغه خپل ځان دپاره ښه وګرځولو زمونږ دپاره ډیره د فخر خبره ده. هم د دقه کتونکو د دقه مینوالو په وساطت سره د الله تعالی په مهربانګۍ سره مونږ له په 3 میاشتو کې یوټیوب سرټیفیکیټ راکو. په هغه سرټیفیکیټ باندې هغوی لیکلي د کویک سټارټ ګایډ آف یوټیوب. تو د هغوی هم مشکور یو چې یوټیوب چینل والا کم واکداران دي هغوی هم زمونږ دغه وینا زمونږ دغه خواري قبوله که او خوښه یې که. بل اورمر نیوز آفیشل چې کوم دی دلشاد حاکسار به تاسو ته په دغه چینل باندې اوس انشاءالله همیشه دپاره حاضر وي او مخاطب په دغه خبره باندې وي چې اورمر نیوز چینل چې کوم دی هغه هم لومبی ما شروع کړی و او نوم هم ولې ما ایښودی و، خو چونکې په دغه سستی باندې هغه ما یو ځل پرېښو او بیا چې کوم دی نو هغوی دغه وکړو تصدیق وکړو چې انشاءالله ته څنګه وې هغسې به کېږي. لکه په 14 اګست باندې ما پروګرام کولو هغه پروګرام چې کوم دی هغه ونه کړی شو مونږ هم په دغه سستۍ باندې. بل دلته کې زمونږ د مرزا کلي په روډ باندې د مرزا کلي سټاپ سره د سر کلي سټاپ نه دی خوا چې کومه لار راغلي ده زمونږ د اورمړ بالا کلي ته هلته کې یو ستني ده یو لینډ چې کومه څه نظرآباد ته تېر شوی دی هغې ته چې بمونه ایښودی شوي وو نو د پولیس د راتلو نه مخکې اطلاع هم ماته شوې وه. تر 10 بجو پورې ما نصیر خان سره رابطې کولې او هغوی چې کوم دی په دغه خبرې باندې عمل درآمد ونه کړو. په باغوانانو کلي کې څه داسې کسانو چې هغوی یو ډیر لوی هستی ما سره رابطه وکړه چې یاره حاکسار صاحب تاسو راشئ دقسې یو عاجزه کورنۍ ده بیماري ده ورکره دغه دی او هغې دپاره تاسو یو پروګرام وکئ که چېرته الله تعالی د بخښنې ذریعه جوړوله چا مرسته کوله هغه پروګرام هم د سستۍ د وجې نه چې کوم دی هغه زما نه پاتې شو. کم پروګرامونه چې ما کړي دي هغه تر نن ورځ پورې هغوی پوسټ نه کړل. خو مین خبره چې کومه ده
هغه دا ده چې زه نه د هغه چینل والا ګرموم او نه د دې چینل والا په دې خبره باندې زه نه ګرموم چې یو شعر کې به درله زه سمندر په کوزه کې بند کم چې وایي دا زه چې داسې سیرې ګریوان دار ته ور روانم دا زه چې داسې سیرې ګریوان دار ته ور روانم ما ویل چې د یارانو به لښکر راپسې وي ډېر افسوس سره زه دا خبره کوم مونږه د دې خپلو اورمړو د نوم اوچتولو دپاره د یادګار ساتلو دپاره زمونږ د چینل مطلب دا دی چې درانه او د ستاینې وړ خلک کوم دي هغه تاسو ته په دې سکرین باندې راولو د هغې نه درنې درنې خبرې واورو زمونږ د دې اورمړ نیوز آفیشل او د اورمړ په نوم باندې مقصد دغه دی چې د دې اورمړو یا د دې پی کې 70 حلقې اورمړو لمنې کې چې کوم کلي پراته دي کوم خلک پراته دي د دې د مسایلو حل راوباسو د اورمړ نیوز آفیشل مطلب دا دی چې مونږه دلته کې د ظلم او د جرم خلاف اواز راوچت کو څوک شته چې تاسو اورېدی شي او هغه د اورمړ نیوز آفیشل زمونږه د اورمړ نیوز آفیشل او د اورمړ قوم کې یو شعور بیدارول دي او مقصد او میشن زمونږه دغه دی چې ډېر ټیلنټډ خلک په دې اورمړو کې دې زرخیزه خاورې کې ډېر ټیلنټډ خلک موجود دي هغه خلک چې کوم دی که هغه تعلیمي سطح باندې دي که هغه هنرمندي ده که هغه نور داسې د ستاینې وړ کارونه په دې کې شته دی فن پکې شته دی هغه خلک تاسو ته مونږ په دې سکرین باندې راولو او د هغې د دغه فن نه د هغې د دغه تعلیم نه د هغې د دغه روزګار نه تاسو هم څه فایده اوچته کوئ مونږ ته هم څه فایده اوچته کوو او هغې ته هم سکون او راحت په دغه خپل روزګار کې په دغه تعلیمي نصاب کې هغې ته سکون او راحت میلو شي خو داسې نه تش په شاباسي باندې کار نه کیږي چې زما چینل له د خلک لایک ورکړي او په کمنټ کې دی ولیکي چې ډېر ښه نه په دې کې مونږ سره یو عجزانه ریکویسټ دا مونږ تاسو ته کوو دا کم باداران چې دي دا کم د دې حلقې د دې کلي واکداران چې کوم دي هغې ته دا مونږ یو عجزانه ریکویسټ کوو چې ستاسو د مرستې مونږ سره भरपूर ضرورت دی مونږ ستاسو د مرستې امیدوار یو تاسو ته به مونږ په دغه اورمړ نیوز آفیشل په دغه سکرین باندې په دغه کیمرې باندې انشاءالله هغه سیزونه ښایو هغه فن هغه هنرمندي هغه به تاسو ته مونږ ښایو چې بس د چا په سوچ کې به هم نه وي ګمان به هم نه راځي دلشاد حاکسار له سره د خپل ټیمه اجازت ورکوي زمونږ چینل چې کوم دی دا به لایک کوئ دا به سبسکرایب کوئ دا به شیر کوئ دغه ویډیوګانې دا به بل ته رسوئ زمونږ چې کوم پیغامات دي ستاسو په ذریعه ستاسو په وساطت سره به انشاءالله تاسو زمونږ شئ مونږ به ستاسو شو دلشاد حاکسار له سره د خپل ټیمه اجازت ورکوي په لوی الله مو سپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته